ډیرو محترم مسلمانانو، نن یوه خاص وظیفه د جمعې ورځ هم ده، بهترینه ورځ ده او وظیفه هم داسې یو بهترین او جامع او مانع وظیفه ده محترمه چې حاجتونو لره پوره کولو والا وظیفه ده. او چونکې سبا له د خیره یا بله ورځ له انشاءالله العزیز روژه هم ده، نو څو پورې چې رمضان مبارک میاشت نه وي لیدلی شوي هغې پورې تاسو روژه مه نیسئ، یا اعلان نه وي شوی نو هغې پورې روژه مه نیسئ، ځکه که تاسو بغیر د اعلان نه روژه ونیسئ یا بغیر د سپوږمۍ لیدلو نه روژه یې ونیسئ میاشت نه، نو دغه روژه ستاسو فرضي نشي کیدلی. دا خبره ذهن کې کېږدوئ، دغه روژه به ستاسو نفلي کیدی شي. نو نن د جمعې یوه خاص ورځ هم ده او بهترینه ورځې شپې دي او دې سره دا بهترینه وظیفه وکړی شي، نو انشاءالله العزیز الله جل شانه د انسان د دې وظیفې سره حاجت پوره کوي. الحمدلله دا وظیفه موږ په خپله کوو او زموږ استاد محترم چې هغه موږ ته دا وظیفه راکړې ده په خپله د حدیثو استاد دی زموږ، نو محترمو د هغه په الله تعالی یو بهترین حاجت پوره کړی دی. هغه حاجت هم درته وایمه چې کم حاجت په الله تعالی د هغه غیبي طور پوره کړی دی او څنګه پوره شوی هغه هم درته یم، لیکن دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز اسانه طریقې سره وکئ. دوه طریقې دي محترمو، نو دواړه طریقې درته انشاءالله العزیز زه ښیم په دغه طریقو باندې دا وظیفه تاسو خامخا نن د جمعې په ورځ باندې وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترم مسلمانانو، هما ډیرو ګرانو عزتمندو قدرمندو، الله تعالی مو خوشحاله ساته، الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي او تمام پریشانۍ دی الله تعالی ستاسو ختمې کړي. محترمو، نن زموږ وظیفه ده یا حی یا قیوم. یو دی یا حی یا قیوم، صحیح شوه، یو دی یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو، اخره کې ثا ده ثا. نو دوه طریقې د دې وظیفې، خو په دې وظیفه باندې الله تعالی څه ورکوي نو لومبی راته هغه ذکر کوم چې زمونږ استاد محترم دی او ډېر لرې نه دی، که د چا یقین نه راځي نو زه اوسه میله وهلی هم تاسو شم چې د هغه په کوم حاجت پوره شوی دی. محترم مسلمانانو، موږ سره پیریډ اخیستلو او موږ ته دا خبره وکړه چې زما بچو زه تاسو ته یو راز خبره ښایمه او دا یو وظیفه له تاسو له در کومه، دا هر مشکلاتو کې تاسو وایه انشاءالله مشکلات هم الله تعالی ختموي. موږ ډېر خوشحاله شو چې استاد ضرور وښایې. استاد محترم راته وفرمایل چې په ما باندې د یو انسان هغه قرض او ماله یو کس دوکه راکړې وه، صحیح شوه، یو کس راسه فراډ کړی و. زه ډېر پریشان حال وم چې اوس په څه کېږي او د انسان دا قرض به څنګه دغه ورکړه کېږي او دې به د ختمېدو څه لاره وي. لہذا زه ډېر زیات پریشان حال وم، نو ما د شپې تهجد هم وکړو، مونځ مې وکړو او د هغې نه پس چې زه کله وده شوم نو محترم مسلمانانو د دواړو جهانو سردار جناب نبی مصطفی صلی الله علیه وسلم راته په خوب کې راغله. خو دا خبره ذهن کې کېده وای ګورې نبی پاک سلم فرمایي مفهوم یې داسې د حدیث چې زما په شکل کې شیطان نشي راتلی. څوک چې په خوب کې وویني یا ورته څوک ووایي چې دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی نو په حقیقت کې هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولیدو. ښه دا خبره ګوره ذهن نه وباسلی چې خوب کې چا نبی پاک سلم ولیدو نو دا داسې ده چې په رښتیا باندې د ولیدو او شیطان هم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په شکل مبارک کې نشي راتلی. نبی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته خوب کې رالی او راته یې وفرمایل چې ته دا وظیفه کوه ستا الله تعالی به پریشانی ختمې کړي. وظیفه کومې ورته ښوده، هغوی ته خو دا وظیفه ښودلې وه یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو، دا وظیفه یې ورته ښودلې وه. نو استاد فرمایل چې په سبا باندې یا بل ورځ باندې یو انسان یو کس جومات ته رالی او مال یې په لاسو کې څه راکړه، یعنی پیسې راله راکړې او ما نه پېژنده نه مې چېرته مخکې لیدلی و، یعنی هېڅ قسمه د هغه سره زما هېڅ تعلق نه نه مې پېژنده نه مې چېرته لیدلی و او مال یې په لاسو کې 50,000 روپۍ راکړې. لہذا الله تعالی زما حاجت پوره کړو. نو محترمو، هغه الله زما او ستا حاجت هم پوره کولی شي. د الله تعالی په خزانو کې کمی نه راځي، نشته دی، خو محترمو چې په یقین او دهان سره انسان وظیفه وکړي. نو لہذا نن چې دا وظیفه تاسو کوئ دوه طریقې راته ښیمه. یو یا حی یا قیوم دی چې دا اسم اعظم دی او د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه هم دا روایت نقل دی. محترم مسلمانانو، هغه فرمایي جناب محمد انس بن مالک رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کله سخت کام یعنی سخت مشکل رالی نو هغه پاک صلی الله علیه وسلم مداد واغوښتله یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو. د دې معنی څه ده؟ ای ژوندي او ای ژوندي ذاته، ای قایمولو والا ذاته،
ستا د رحمت په مدد سره ستا نه دعا مدد غواړم، تا نه د حاجت مدد غواړم، تا نه د خپلې بیمارۍ مدد غواړم، تا نه د خپلو پریشانو مدد غواړم. نو انشاءالله چې الله تعالی به پریشانۍ هم ختموي، حاجتونه هم پوره کوي او بند لارې به راته الله تعالی کولوي. الحمدلله زه پخپله هم دا وظیفه ډېره زیاته ما کړې م ده، الحمدلله کوم یم چې څه حاجت مې الله تعالی راته پوره کوي. لہذا موږ هم تاسو دعاګانې کوو په مدرسه کې انشاءالله روزانه به رمضان کې ختمونه کیږي، ستاسو دپاره به ضروري او خامخا ختمونه کوو انشاءالله. تاسو موږ ته خپل نوم خپل حاجت دپاره کمنټ هم کولی شئ، رابطه هم ساتلی شئ. نو محترمو یو د یا حی یا قیوم د صرف یو د یا حی یا قیوم برحمتک استغیثها. نو یا حی یا قیوم چې محترمو یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو دا به روزانه تاسو 314 پیرې وایئ، یعنی نن د جمعې په ورځ هم 314 پیرې شروع کوئ. صحیح شوه؟ او دا به هغه وخته پورې کوئ تر څو پورې چې تاسو حاجت نه وي پوره شوی. دا خبره ذهن کې تاسو ځان سره وساتئ. حاجت پوره کېدو پورې به دا وظیفه تاسو نه پرېږدئ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو 314 پیرې مخکې به 11 پیرې درود ابراهیمي وایي، وروسته به 11 پیرې درود ابراهیمي وایي. صحیح شوه؟ او د هغې نه پس په دعا غواړئ ای هغه ربه چې حاجتونو پوره کولو والا رب ته الله ستا خزانې غټې دي، ستا در لوی دی الله زما د خپل در نه خالی لاسونه مه بوځې مالکه. الله ای الله ما د خپل در نه خالی لاسونه مه بوځې الله، ستا د در خزانې غټې دي الله، ستا در ډېر لوی دی مالکه. الله هما رحم وکړي، الله هما رحم وکړي الله. دغه رنګې تاسو دعا وغواړئ انشاءالله. دویمه طریقه دا د محترم مسلمانانو 1111 پیرې یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم دا ووایئ. 1111 پیرې مخکې وروسته 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ او د هغې نه پس دعا وغواړئ. دا وظیفه تاسو هر وخت کولی شئ. صحیح شوه؟ خو پکار دا ده چې انسان یې په دغه کې اوداسه کې وکړي، اودس چارهدامې وي، فاکۍ کې وکړي، اودس چارهدامې وي او بغیر د خبرو کولو نه وکړي محترمو. او بیا دعا لږه وغواړي، خو دا دعا په ژړا سره وغواړي، دا دعا په فریاد سره وغواړي، دا دعا د سترګو نه په اوښکو بهیدو سره وغواړي. محترمو مسلمانانو انشاءالله چې الله تعالی هم بیا حاجت خامخا پوره کوي. موږ تاسو ته دعاګانې کوو، تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، ځکه زه ستاسو یو مسلمان ورور یم، تاسو زما مسلمانان خویندې وروڼه یې، د تاسو دپاره دعا کوم، تاسو د ما دپاره کوئ، نو غایب د غایب دپاره دعا قبلي. تاسو چرته زه چرته، زموږ محبت د الله تعالی دپاره دی، زموږ محبت د وظایفو دپاره دی. الله تعالی دې قبول او مقبول وګرځوي. الله تعالی زموږ د وظیفې په خپل دربار کې قبول کړي. الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. مسلمانانو دعاګانې کوئ، موږ ته کوو انشاءالله العزیز. الله جل شانه هم خوشحاله او باد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. جزاك الله خير أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.